بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ کلیپ دی، کومه وظیفه ده، کوم ویډیو ده، دا انتهایی مجرب، انتهایی پاورفل ده، دومره ناشنا، دومره عجیبه چې کو تاسو دا بندګي په دې شپه باندې ونه کړله نو کیدای شي چې ستاسو قسمت دا محترمو دا خراب شي. دومره ډیره زیاته د قدر او دومره ډیره زیاته عظیم شانه د برکت والا شپه ده. کوشش وکړه محترمو چې دغه ذکر دا پر شپه باندې مس نه کړو. دغه شپه موږ ځان انتهایی قیمتي کو، انتهایی پاورفل کو. انشاءالله زموږ پوره کال پوره ژوند دا محترمو صحیح تیریږي. او که چېرته دغه شپه دا موږ مس کړله، موږ پکې دغه بندګي ونه کړله، نو بیا پوره کار محترمو دا به ډغرې به وخو، پوره کار دا به زمونږ دا به خرابي. کوشش وکړو محترمو دا پیغام مخکې ملګرو سره شیر کړو چې هغوی هم په دې شپه باندې ډېره زیاته بندګي وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ دنیا او آخرت دا به ښه کړي. محترم مسلمانانو خویندورونو، د شروع په شپه باندې زموږ شب برات چې ورته ویل کېږي دا راځي. دې د 15 د شعبان هم ویل کېږي او دغه رنګې شب قدر ورته خلکو د پښتو کې وایي. اصل کې شو نه دی، شب قدر دی، شب قدر. نو خلکو د شب قدر وایي، ډېره زیاته د قدر شپه ده. نو شب قدر نه دا شو قدر شو. هلکه دا د شب قدر میاشت ده. په دې میاشت کې څوک زکاتونه ورکوي، څوک خیراتونه کوي، څوک ډېر زیات ذکر و فکر کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ځان بیخي تیار ساته محترمو د رمضان لپاره، ځکه چې دا میاشت دا یو قسم نه پریکټس دی، مشق دی د رمضان د روژې لپاره. محترمو ترتیب او طریقه‌کار به داسې وي چې په دې شپه به موږ د الله پاک بندګي کوو. عیسی علیه السلام یو سړی ولیده، په هغه تېر شو په یو غار کې. دې سړي محترمو د الله پاک بندګي دا کوله، بې ریا بندګي 400 کاله کړې وه. الله پاک ورته فرمایل عیسی علیه السلام ته، د دې سړي په بندګۍ باندې ته حیرانېږي چې 400 سال بې ریا بندګي کړې ده، دې نه تا ته بهتر ثواب ونه ښیمه؟ د دوانو جهان سردار مبارک د امتي دا چې 15 د شعبان باندې بندګي وکړي، ذکر اذکار وکړي، نوافل وکړي، نو څه وایي د دې سړي نه ورته ثواب سیوا ورکوم. سبحان الله، 400 کالونه هغه لګیا دی بندګي کوي، او زموږ د یوې شپې بندګي د هغې نه سیوا ده. څومره بهترین عمل دی یار، څومره زبردست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د شپه باندې بندګي وکړله، الله پاک به دنیايي اسمان ته راکوزېږي او څه وایي د دې سړي تمام ګناهونه ما معاف کړل. د بني کلب یو قبیله ده، هکې ګډې چیلۍ دا ډېرې زیاتې دي. که چېرته د انسان د ګناهونه د بني کلب د قبیلې چې څومره ګډې چیلۍ دي د هغې نه هم سیوا شي، درته بښنه کوم. محترم مسلمانانو خویندورونو، موږ به په دې شپه باندې بندګي کوو. قومو لیلها وصومو نهارها، او د ورځې به روژه نیسو. د شروع په شپه باندې به موږ ذکر اذکار بندګي نوافل هر څه به وکړو. او دغه رنګې د شروع په ورځ باندې محترمو بیا موږ څه وکړو، بیا موږ روژه ونیسو د شروع په ورځ باندې. او چې کله موږ روژه ونیوله ورسره استغفار دا ختم 1100 پیرې وکړئ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دغه رنګې تاسو سره د ماښام د استغفار دا ختم کولی شئ او د ورځ کولی شئ. خو چې کله دا ختم برابر کړو استغفار، بیا د هغې نه بعد دعا وکړه، ساتم دعا وکړه، ما ته م وکړئ، پوره امت مسلمه ته وکړئ، خپل وطن ته وکړئ، ملک ته وکړئ. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.